کتونکو دغه ام خیالي کې موجود یو د خیالي دې طرف ته دلته کې زمونږ سلو ته پیکج ورسېده سلو ته نور پیکج چې کوم دی مونږ وغوښتلو دا وګوره چې دا پکې نور کسان راغلي خو د دې کلي خلک دي کلي دې کور شو کلی کور شو ان شاء الله تاسو سری بس ها وای واچو دوی لورکه درې ته وکړه پاتې درې دوی لورکه دغه درې دوی لم ورکه دا ګوره جی زما کور شو مکمل کور شو هغه کوم خوشاله مطمئن الحمدلله چې دا کوم پاتې دي که سبا تاسو الله وس درکو راته ما سره برابرته کې لا به شوکت ما سره رابطه وکړي صحیح دونه قرباني ډیره مهرباني یار اصل کې کتونکو دا شوکت ماما زه خبرې کومه د ډک پدې دي چې د غونډر سوړلې دي خو د کلیو د علاقې غم د خلکو سره نو داسې خلک د خدای پیدا کی چې د بل غم کوي ځان پکې نار پرېږدي خو چې د بل غم کوي دا یو دغه پکار ده دا وګورئ جی دا ستاسو د وړاندې پیر صاحب السلام علیکم السلام علیکم پیر صاحب پرون راغلی وداري پیر صاحب ناستو او نن چې کوم دی پیر صاحب ډېر زبردست دا ستاسو مهنت دی هغه خواري ده هغې رنګ راوړو دې غریبانو ته چې کوم دی دا وګوره دا سامان میلاو شو او دا ستاسو هغه پرونی یا بله ورځنۍ خواري ده کار راغله ډېره مننه پیر رحمان الله صاحب چې د ده ډېر زیات زیان شوی دی خو دا دی راته ویلو چېرې دې خلکو غم پکار دی او نن الحمدلله دې خلکو له دونه راشن هم ورکړه چې دا د دوی چې کم دی نو ښه کافي وخت کېږي تر سبزۍ پورې پکې کېږي زبردست دا د ستاینې وړ دی به دا دوی ته چې میلاو شو لکه دا لکه هر چا دا اصلي مستحق دا دي ډېره مننه پیر صاحب چې موږ ته نشاندهي کړې وه او هغه وی چېرې دا خلک به دغه کې دا وګوره چې دا یو صرف یو پیکج درته ښیم او پیر صاحب دا یو کس چې کم دی نو دا واغسته دا یو ښه دا پکې وچه سودا ده او دا اوړه دي او دا پکې کپړې دي او دغه اړخ ته هم چې کم دی نو لوښي م ورکړل لکه سیف الله راشه دغه شوکت ماما دغه یو پیکج ورکړه یو پیکج دله یو پیکج دغه راوله یو راوله نه بس دغه بس دغه یو راوله دا پکې موږ د سلو نه زیات کړل ډېره مننه خوشحاله دغه ځای کې موږ د کلو په سطحه کلي کې رانه الحمدلله څوک پاتې نه شو دې محلې ته لاړو د دوی ډېره غټه چې کومه ده ګیله وه چې موږ له چا د اوبو بوتل نه دی راغلی دا یو ورور پکې بخار تلو چې څنګه راغی نو دلته کې موږ 27 پیکجه ورکړل ورور مې څه به وایي زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل رامولي دي تاسو تمام دا فریاد وکړئ چې زموږ دې کلي ته څوک هم نه دي راغلی تاسو موږ له دومره دغه راکړئ چې انشاءالله موږ به درځو او تاسو راغلئ ستاسو ډېره مهرباني او نه یو تنظیم راغلی نه داسې څه ویلفیر راغلی نه داسې څه سیاسي کسان راغلي نه امپیاګان موږ له راغلي دي واحد تاسو یې او خبر نیوز چې موږ له راغلي او زموږ پوښتنې وکړه ډېره مننه جی ډېره مننه کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ یم د پیر محمد رفیق په دیره کې دلته کې دا د خیالي پول سره خوا کې ځای و دلته کې د پوډ پیکج ډېر زیات ضرورت و دې خلکو ته چا اوبه خو هم نه دي روړی دلته کې موږ راغلو او مولانا محمد شفیق صاحب ته وینا کړې وه او د هغې چې کوم دی الف خان شیرپوی ویلفیر فاونډیشن په ذریعه باندې خپل ټیم چې کوم دی غونډ رولېږه او زه به د قاري صاحب نه تپوس کوم قاري صاحب خلکو نه خو تا تپوسونه وکړل دا کم قسم خلک بالکل جی افغان صاحب د علاقې ته حقیقت دار چې موږ نو راغلي او نه را رسیدلی نه موږ نو راغلي نور خلک راغلي بالکل جی نور خلک هم نه دي راغلي خو مسله دا سره چې اوس زه راتلم افغان سره نه مخکې ما د ډرایور ته وویل مې ګور دعا کوه چې د افغان صاحب دې طرف ته توشي چې دلته موږ دانشین کوش کو د الله کرم هم دې طرف ته دې راتاو شو بالکل زه دا ګواهي ورکوم ایمانن چې دا مستحق دی او بالکل د عبادت د اوبو چې ما وکتل هیبت را باندې راغی چې د خلکو به کړی سي بالکل چې دا خلک مستحق ته په دې موږ مطمئن یو ان شاء الله بیګاله په کوله ول باندې خوب کو چې مستحق خلکو دم سامان ورکړي بالکل ښه کتونکو دې کې موږ سبزي مو ورکړله دا یو بوتل اوبه دي کپړې چې کوم خلکو را لېږلي دا د وړو بورې ده او په دې کې اوچه سودا ده یعنی چینی 2 ګوتې غوړي روجې چنچور او هر یو شي صابون د لامبلو د دغه ورسره چې کم دی نو دې سړي له ما استانې له چې کم دی نو ما د لوښو
او دغه هم ورکړله جی یعنې ماز مې هم درکړل جی الله خان صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلې او څنګه تاسو مو کو دلته تر اوسه پورې موږ لا چا پې کې یا سب روډ نری او بقدرې لال نه راوړې نه دی ګوان لا نو موږ لجی او تاسو خدای خوشاله کی تاسو راغلې تاسو موږ پرونه خپل دغه خو چې دغه او ډېره مهرباني چې تاسو زین تاسو کیږي مولانا شفیق صاحب ته دعا کوي خروره څه وایي تاسو ډېره مننه دي تاسو زمونږ تاسو کو دلته گاوند ته سپورټ چې کوم دې سم نه دی ملو شوی دې تاسو پته مو چې موږ بس تاسو کې هیڅ چا ته نه سي نه ډي سي نه ام نه نه پی چام تاسو نه کو او تاسو را لې دي تاسو مو کو تاسو ډېره مننه دي صحیح خروره مهرباني دي تاسو ډېره مننه شکریا ډېره مننه ها پړومبي ځل مونږ رالو هدي بس تاسو ډېره مهرباني نه پړومبي ځل مونږ رالو کنه مخ تاسو پړومبي ځل یې دینه مخکې موږ له سکو نه راغلي دلته پکې سره راغلي او کسان دلته چام تاسو خوراک نه دی راغلی تاسو چې ابل ورځ رااله او نن داري زمونږ امداد او تاسو ډېره مهرباني صحیح اګه تونکو دار ته زاغ زینه خیمه چې دا د سړک د پاسه دی خو د انتظامی نه د پلاهي دارونه د پاتې دي تاسو ډېره مهرباني چې تاسو صحیح ده خاروره تاسو جی ډیره مهرباني پړومبي ځل سوکراله صرف دا وایم او جی پړومبي نو پړومبي ځل جی تاسو رااله نو بدل تاسو زما خیال جی نو حکومت تاسو نور د الله کیمره لګیدل راغه وي خو چې زما چې کم کار دي زما چې نور خلکو تاسو ډیره مهرباني چې تاسو پړومبي ځل زموږ ځای ته رااله د نه مخکې څوک نه دی راغلی نه دی راغلی خدای ور سره خبرې کوم بل رااله مدل ډیر زیات پریاد کو سو یار علیکم جی ولته خبرونه ځوان علاوه زموږ بل چا تاسو نه کړی او بس تاسو د امداد موږ تر اوسه نو خو چې امداد موږ سره نه کړی او موږ نور ته خاصه چې زموږ راشي تاسو کې زموږ جی کورونه وار شي سامان خراب شوی دی دنیا دا شانته پسونه ارس تبا شوی دی او کورون دیوالونه را پروت دی نورم دا شانته موږ کوي تاسو نه راځي موږ دا خاصه چې موږ سره امداد وکړو کتونکو دوی ته د وچ خوراک ډیر زیات ضرورت و دا ګوره الوګان چې کم دي دا ګوره ښه الوګان ورسره چې کم دی نو د دوی کچنونو کې درې پټه خټه ولاړه ده نو دا انتخابي ضرورتمن خلکو او زمونږ دغه وسو او الله رانه دا کار اخلي او دا خلکو چې چاره باندې دا اعتماد کړی دی زه د مولانا شفیق صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې د یوې هفتې نه زما په وینا باندې چې کم دی نو خلک لګیاري خدي غوړه چې کنه دا راغې معذوره دی نو د پریاد وکړو ویره وی زما غم وکنه ما ورته شا ورشه شپېته کا سره ټول کا چې همدا شی ورکو مې ورته او جی بسم الله الرحمن الرحیم زه د الف خان ورور به ډیر زیات شکرګزار یم چې د زمونږ د متاثرینو د سیلاب ځپلو خلکو ډیر غټ او امدادي مدد وکړو زمونږ د دې مرګرو کورونه نوار دي مکمل د دې سین په دیوال باندې د سیډوال شوی په غي دیوال دی او ډیر زیات متاثرین شوی خلک د اوچ نه رامنډي وي موږ متاثر شو موږ د الف خان به ته بلوز ویناو کړل ما سره په موبایل خبره چې تاسو راشه تاسو زمونږ د حالات خپل صحیح کې موږ ډیر زیات متاثر یو دی کې دانشته چې دغه کس ته لا نه دا اللهي عذاب راغلی دی دا په ټولو مسلمانانو راغلی دی دا چې کم سړی له الله وس ور کړی دی نو خیر الف خان به سره رابطه کوي دی به وروړي دی تاسو وینئ چې دا کم حقدار دی چې دا حقدار خپل حق ورسي ځکه چې دلته کې ډیر د اوچ خلک راشي د پیښور راشي د مردان راشي ثوابین راشي بالکل پلارو کې دا ناستي وګتونکو زه دې کلو ته پردن تلې مدلته کې چې راغلی م پارس رفیقه چې د پیر صاحب لور ده او په نېشنل کچ هغې واډ اخیستی دی او د هغې دا خواهش و چې زموږ د کلي ته سمیلو شي ما ورته لیست جوړ کړه 25 کسانو لیست جوړو دې خلکو له بیا هم باور ورکوم څو کسه پاتې وي خفه کېږي به نه انشاءالله هغوی له بیا را رسو مننه نیاز علي خان شهباز خان یوی بچې ودرېږې بچې ولاړې نو بس صحیح ده بس صحیح ده دا بدادي که نه ټول پکې پاتې کړي نمونه مې واخیستل چې ني چې شو چې توبه ښه واپس چې توبه هغه ځای کې موږ د کلو په سطح کلي کې رانه الحمدلله څوک پاتې نه شو د محلې ته لاړو د دوی ډېره غټه چې کومه ده ګیله وه چې موږ له چا د اوبو بوتل نه دی راغلی دا یو ورور پکې بخار تلو چې څنګه راغی نو دلته کې موږ 27 پیکیجه ورکړل ورور مې څه به وایي زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل رامولي دي تاسو تمام دا فریاد وکړو چې زموږ د کلي ته څوک هم نه دي راغلی تاسو موږ له دومره دغه راکړه چې انشاءالله موږ به درځو او تاسو راغلئ ستاسو ډېره مهرباني او نه یو تنظیم راغلی نه داسې څه ویلفیر راغلی نه داسې څه سیاسي کسان راغلي نه امپیاګان موږ له راغلي واحد تاسو یې او خبر نیوز چې موږ له راغلو زموږ پوښتنه وکړه ډېره مننه